मुफ्ती अब्दुल कदीर ऑफिशियल। मुफ्ती साहिब के इस्लामी बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहिब का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम یو تخت جوړ کړی و. هغه تخت به د هوا په ذریعې سره ته لکه جاز او داسې مزل به د یو میاشتې مزل به په سهار نواله د غرمې پورې کوه او د دوې میاشتې مزل به ماسپښین نواله د ماښامه پورې کوه. نو په یو ورځ کې څو میاشتې مزل به کوه؟ 2 میاشتو مزل. داسې جاز به امریکا جوړه کړي؟ نشي جوړولی چې د 2 میاشتو مزل په څومره ورځ کې کوي؟ یو ورځ کې کوي. او ناشنا تختو 6 لکه کسان به پکې راتلل. داسې جاز به څوک جوړ کړي؟ نشي جوړولی. 6 لکو کسان والا جاز او مزل یې به څومره وي؟ رفتار د 2 میاشتو په یو ورځ کې تېر کوي. دې 6 لکه کسانو کې فوج به هم پکې کښېناو، هغه مشاورین به هم پکې کښېنول، مشیران او دغه حسابه جنګي آلات به هم پکې کېښودل. او بیا به اډر هوا ته به سیز اوچتوه، هوا به راله داسې اوچت او بیا به چې کوم دی د نور نه د بچاو دپاره مرغان به په سوریا کوه او عجیبه هوا وه. جاسې پاسېږي سمې دوړې کوي، وایي داسې هوا وه و تیزه خو چا ته به یې نقصان نه رسه. تخت به تیز اوچت کو خو دې هوا به خوشه مرغان کورونه ونو ته څه نقصان نه رسوي. چې جاز تیز پاسېږي اول داسې خوځي راخوځي او دوړې کوي، دا شی به نه کول. عجیبه هوا وه. چېرته به یې چې ته اډر وکړه هغه ځای ته به دا تخت به دې هوا رساو. بل چې کوم دی صرف هوا یې تابع نه وه، شیطانان یې تابع، جنات چې کوم مؤمنان هغه ایمان په راوړي تابع وو. چې کوم جنات ایمان نه راوړی هغې ته شیاطین ویلی شي، هغه هم له الله څه کړي تابع کړي او د ده په حکم سره کارونه یې کول. بیا سمندر ته کوزېږئ او موتې او ملغلرې ترې وباسئ. یو کار همدا و. دې نه علاوه ویل ما له بلډینګونه جوړوئ، قلازي اعلی اعلی. دې نه علاوه چې کوم دی غټ غټ شیان بیا په جوړول، غټې غټې پیالې بیا په جوړه کړي. دا به چا کول؟ سلیمان علیه السلام. او الله پاک ویل موږ د شرارت د شیطان نه حفاظت لپاره موږ ذمهواري اخیستې وه چې فساد به نه کوي او دا صحیح صحیح کارونه